پاکستان کې د سخت سیاسي تاوتریخوالي په فضا کې نن د اتوار پر ورځ د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو فعالین د خپل سیاسي قوت د ښودلو لپاره دارالخلافه اسلام آباد ته ورټول شوي دي او ټاکل شوي ده چې وزیر اعظم عمران خان نن پلازمینه کې یوې لویې ولسي جلسې ته وینا خوم کوي. اپوزیشن ګوندونه هم د وزیر اعظم عمران خان په ضد اسمبلې ته د بې باورۍ په وړاندې کړل شوي تحریک د رایې اچول کېدو نه وړاندې د اسلام آباد په لوري لاریون کوي او د کورنیو چارو وزیر شیر رشید ګواښ کړی دی چې کو اسلام آباد کې کم ګوند پر لټ وغځولو نو په ضد به سخت قانوني ګامونه اخیستل کېږي. د حکومت مخالف ډلې جمعیت علماء اسلام پی فعالین له وړاندې اسلام آباد کې سرینګر خایوې ته رسیدلي او د مسلم لیگ نواز ډلې یو ستر لاریون د مریم نواز شریف او حمزه شهباز په مشرۍ د لور نه اسلام آباد ته کوچېدلې دي. په این ښار کې د بلوچستان د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي معاون او د بلوچستان جمهوریت ګوند مشر شازین بګټي خو حکومت نه د خپل لارې د جدا کولو او د اپوزیشن لیګ ته د ورګړېدو اعلان کړی دی. د اتوار پر ورځ د کورنیو چارو مرکزی وزیر شیر رشید اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مخال ویلي چې اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو ته د جلسو کول اجازه شته خو کو چا پر لټ وغځولو نو په سختۍ سره به چقولي کیږي. خو په قومي اسمبلې کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف په خپل یو ویډیو بیان کې بیا له خلکو غوښتنه کړې چې د ګرانۍ په ضد مسلم لیگ نواز ګوند اسلام آباد لوري ته کوم لاریون پیل کړي هغه کې د ګډون کولو لاره د عمران خان د حکومت په ختمولو باید د خیوات راتلونکي اوجغوري. حکومت مخالفو ګوندونو د قومي اسمبلې سکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک جمع کړي چې په دغه تحریک د رایې اچولو لپاره د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلې رابلل شوې غونډه د سپیکر اسد قیصر د ګل دروازې پورې ځنډولې ده. تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر شیر رشید احمد ویلي وو چې داسې احتمال شته چې د بې باورۍ په تحریک برای د 3 یا 4 اپریل ورکړل شي. څېړونکي وایي چې د پاکستان سیاست کې مدام د خیوات د طاقتور اسټابلیشمنت یو مضبوط کردار پاتې شوی خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې اوس اسټابلیشمنت ځان بې پلوا ساتلی دی. دا په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونه دعوه کوي چې د حکومتي ګوند ګڼ شمېر غړي هم د دوی تر شا ولاړ دي او د بې باورۍ تحریک کې به خپل رای د عمران خان په ضد ورکړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400